ماته د پیغمبر منځ راوښیي چیرې کړی زه خو تا ته وایم کړی نه دی یعنی پیغمبر دا خبره بیا تکرار کړه یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ نه ده کړی صحیح ریکارډ کا ټولې دنیا ته واوروه چې څه په قرآن کې د پیغمبر د هغې نه علاوه بل کار کړی نه دی وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی اقیم الصلاة څه مطلب شو انو اقیم الوزن څه مطلب شو اول د لمانځه مسله حل که بیا وزن ته ورشه تاسو خو مونځ پړاوخی فقره وصولات ولې نه راتلو زه درته وایم اقیم الصلاة اقیم الصلاة لدلوک الشمس پیغمبر ته وایي تل منځ اقیم الصلاة لدلوک الشمس د قرآن سره رابطه قیمه کوي ښه دا چا ویلي استا دا چا ویلي دا ستا خبره ته خپله ثابت زه خو وایم چې پیغمبر ویلي چې مال منځ کړی ته نه منې ته دا زه د قرآن نه فهم اخلم که نه ښه تا فهم ده که نه دا خو 200 پیرې سره پاس الله پاک وایي فلا تعقلون تاسو کې عقل نشته زه درته وایم دغه فهم ته ماته په قرآن ثابت کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ نه ده کړی خلاص ما خو تا ته ګوره کولاو ما تا ته آیت ته دا خبره ماته له قرآنه ثابت کړه ګوره پیغمبر علیه السلام د وحي تابعداري کړې ده بل څیز تابعداري کړې زه تا بلې خواته دې نه پرېږدم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل نشته د لمانځه په قرآن کې باید ګوره زما مه بندوه زه ګوره چالاکي مه کوئ ما زما مه بندوه چالاکي نه ده ته بلې خواته مه ځه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلکه ته ماته دا راوښیې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ نه ده کړی له قرآنه یو آیات راوړه پیغمبر علیه السلام د هغې وحي تابعداري کړې ده کومه چې په د الله زه د وحي تابعداري نه درکړم زه پیغمبر منځ نه ده کړی ته ماته له قرآنه یو آیات راوړه نو خو الله پاک ورپسې ولو تقول علينا بعض الاقاویل ولو تقول علينا بعض الاقاويل للمانځه سره هېڅ اړخ نه لري زه درته وایم پیغمبر منځ نه ده کړی ستا دا چې ورسره ته د قرآن نه ثابت کړه چې پیغمبر کړی زه راځه اقیم الصلاة خلاص بس دغه ستا جواب دی دغه ما آیات ده او دغه آیات باندې زه باور لرم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ قایم کړی ته وایې نه ده کړی جواب راوړه بیا راته ووایه څنګه یې کړی زه اوس درته وایم هغه په حدیث کې راغلی حدیث ته منې نه اوس ته وایې پیغمبر د قرآن نه علاوه بل احسن الحدیث د سره شته نه زه درته وایم قرآن کې زه صحیح ده احسن الحدیث قرآن د سره منم چې پیغمبر منځ نه ده کړی حکم ومن اصدق من الله حدیثا څوک ته ومن اصدق من الله ګوره شهابه ومن اصدق من الله زما له سوال سره هېڅ اړخ نه لري پیغمبر منځ نه ده کړی ګوره د الله دشمنان یې د الله دشمنان یې د خپلې عقیدې نه واوړئ زندیقانو ګورئ دا داسې بحث تغیروي دې دعوه وکړه مفتي صاحب دې دعوه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ نه ده کړی زه ورته وایم دا خبره دغه د مونږ نه چاپېره جوړلی د مونږ نه چاپېره جوړلی نور اسلام چې دی بس خل یې ویلي ستاسو له لاسه لږ صبر وکړه اخوندزاده صاحب د سړي په موږ فتوا ولګوله وایي زندیقانو دې قادیاني ته کافر نه وایي موږ ته زندیق وویلو زما ته خو مخامخ قادیاني نه ناس ما ته خو ته ناسي ما خو نه دی لیدلی نه دی خبر یم الله پاک وایي بغیر د علم به په شا پسې شاته نه شي شاتري نه دا ګوره دا قادیاني باندې ټول دا ښځه دې پوه کوم دا قادیاني دعوه لري چې نبی علیه السلام نه وروسته زه بل پیغمبر یم دا نه زه درته دقه وایم ته په ده باندې فتوا نه لګې د زندیق او په موږ د زندیق فتوا لګې بیا حالانکه جواب در سره نشته دی اخوندزاده صاحب چې درنه کوم تپوسونه کوي ته د جواب ورکړه که نه دا ته چې الله موږ له څه وایي الله موږ له څه وایي ګورئ الله تعالی قرآن کې وایي یوصیکم الله فی اولادکم الله وایي وصیت کوي تاسو د اولاد په باره کې چې تاسو الګ له 2 حصې ورکوئ جنۍ ته 1 حصه ورکوئ کوم اولاد په باره کې د کافر که د مسلمان په باره کې د دې وضاحت وکړه ګوره لږ ځان په دې باندې پوهه که